بسم الله الرحمن الرحیم. د میرویس نیکه لوړو زده کړو مؤسسې د اقتصاد پوهنځي آنلاین الکترونیک ډیمو لیکچرز ته ښه راغلاست. زما نوم احمد محمدي د میرویس نیکه لوړو زده کړو مؤسسې د اقتصاد پوهنځي یو تن استاد. په دې الکترونیک ډیمو لیکچرز کې تاسو ګرانو محصلینو ته د کیپټل بجټینګ یو کیس غواړم چې مناقشه یې کړم، تحلیل یې کړم. ګران محصلین که چیرې تاسو په جریان کې یاست په تېر ډیمو لیکچرز کې چې په سناجټ کې جوړه سوې وه په هغه کې ما ستاسو ټولو لپاره د ماشین ای لپاره د کیپټل بجټینګ ټریډیشنل ټیکنیکس یا پخواني تخنیکونه او ماډرن ټیکنیکس عصري تخنیکونه محاسبه کړه. ومو کتل چې د ماشین ای حالت په څه قرار وو او آیا هغه د سرمایه‌ګذاري لپاره ښه اپشن وو او که نه وو. راسي په دې ډیمو لیکچرز کې په دې ډیمو لیکچر کې تاسو د ماشین بی لپاره هماغه شکل سره محاسبه وکم او مناقشه وکم، تحلیل یې وکم کوم چې د ماشین ای لپاره موږ کړی وه. د دې لپاره چې ستاسو لپاره دا کیس لا ښه نور واضح سي یوه خبره غواړم یادوري یې وکم چې د لومړي ماشین لپاره موږ د لومړي کال څخه نیولې تر شپږم کال پورې چې د دې ماشین د اټکل ژوند یا اسټیمیټډ لایف و د هغه لپاره د دې ماشین اسټیمیټډ لایف شپږ کاله په جریان کې یونټري کیش فلو په نظر کې نیول شوی و چې ما تاسو ته په ډیمو لیکچرز کې مو ویلي وه تر مخه. او د لومړي ځل لپاره سرمایه‌ګذاري د 15,250,000 افغانیو په سیوه وه، لیکن د دوهم ماشین لپاره د دې اسټیمیټډ لایف 10 کاله دی او د لومړي ځل لپاره سرمایه‌ګذاري د 11 افغانیو غواړي، خو دلته کیش فلو یونټري کیش فلو نه ده، یعنی هر کال مساوي اندازه کیش فلو په نظر کې نه ده نیول شوی. دلته ډیفرنشل کیش فلو په نظر کې نیول شوی ده. د هر کال کیش فلو د بل کال سره فرق لري. نو راسي چې د دوام کال لپاره د کیپټل بجټینګ ټیبل ترتیب کړو. د دې لپاره چې ټیبل ترتیب کو موږ لومړی باید ډیپریسیشن د دې ماشین محاسبه کړو. د کیپټل بجټینګ کې چې کله ډیپریسیشن محاسبه کوو موږ باید همیش د ډیپریسیشن د اول میتود څخه استفاده وکړو، هغه د سټریټ لاین میتود دی. د سټریټ لاین موږ د ډیپریسیشن څلور میتود لرو: سټریټ لاین میتود، خطي میتود، ریډیوسینګ بیلانس میتود، یونټ اف اکټیویټي میتود او سم اف د ډیجیټ میتود. د هغو څلورو میتودو څخه ما تاسو ته د سناجټ په ډیمو کې مویل چې موږ هغه لومړی میتود د ډیپریسیشن انتخابو، هغه سټریټ لاین میتود دی. په هغه کې چې کله ډیپریسیشن محاسبه کوو د ډیپریسیشن لپاره فارمیل دی چې ډیپریسیشن مساوي کیږي په انیشیل انویسټمنټ تقسیم پر اسټیمیټډ لایف اف د ماشین. اسټیمیټډ لایف موږ هغه سرمایه‌ګذاري چې په ماشین باندې د لومړي ځل لپاره کیږي چې هغه 11,000 افغانۍ ده، هغه را اخو د ده پر اسټیمیټډ لایف پر 10 کلو باندې تقسیموو. راځو دې ته 11,000 افغانۍ تقسیم پر 10. انو په دې ځای کې ډیپریسیشن لپاره فارمولا اصلا داسې و چې سکراپ باید منفي شوی وای، خو د دې سوال کې موږ ته د ماشین لپاره کوم سکراپ یا سلویج نه دی راکول شوی. که چیرې احیانا سکراپ یا سلویج راکول شوی وي بیا موږ کولی شو چې هغه محاسبه کړو، خو دلته سکراپ نشته، د سکراپ یادوري نه ده شوې، نو ځکه مې دا اسانه فارمول په کار واچوي چې د لومړي ځل سرمایه‌ګذاري تقسیموم د هغه پر اسټیمیټډ لایف د ماشین، یعنی 11,000 به تقسیم کړم پر 10 کلو د دې ماشین ډیپریسیشن 80,000 افغانۍ سو په خطي میتود. یعنی هر کال که چیرې د دې ماشین څخه 80,000 افغانۍ په بیلانس شیټ څخه منفي سي ایسته سي، د دې ویلیو په بیلانس شیټ کې کمه سي، د لسم کال کې به د دې ویلیو په بیلانس شیټ کې صفر سي، د بیلانس شیټ څخه به ووسي. راځو ډیپریسیشن محاسبه سو پر جدول باندې نور کار کوو. د جدول د محاسبې لپاره لکه تاسو ته چې په لومړي ډیمو لیکچر کې ما د ماشین ای لپاره محاسبه کول عین په هغه ترتیب سره یو جدول جوړوو. هغه په دې شکل لومړی کلونه لیکو، ایرز. دلته 0 کال راکړل شوی دی. 0 کال اصلا وجود نه لري په هیڅ کیس کې، په هیڅ سم کې. نو کله چې 0 کال درکړ تاسو ته هغه دا معنی چې سرمایه‌ګذاري په ماشین سوې ده، نو 0 کال به تاسو اګنور کړئ، ایسته به یې کړئ، د لومړي کال څخه به ونیسئ تر لسم کال پورې به دا ټوله کلونه ولیکئ: اول، دوام، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اووم، اتم، نهم او لسم. وروسته به بیا د ییر څخه وروسته د دې ماشین کیش فلو یې ولیکئ چې د هر کال لپاره یې څو کیش فلو موږ ته راکړې ده، سی اف یا کیش فلو. تاسو محصلین ورسره اشنا یاست چې د کیش فلو لپاره فارمول دی پروفیټ افټر ټیکس پلس ډیپریسیشن. تر مخه ما تاسو ته واضح کړي دي دا ټول نکات د ماشین ای لپاره، نو ځکه په دې ډیمو لیکچر کې د تکرار څخه ډډه کوو، ځکه د دې لپاره چې زموږ کیس هغه مهمه نکات موږ کور کو، نو هره نکته زه بیا نسم جلا جلا ویلی ځکه په لومړي ډیمو کې ما کور کړي دي دا ټوله. راځم د دې ماشین لپاره د ټیبل جوړولو ته لاره وسوارو. د کیش فلو لاندې به دا ټوله کیش فلو ولیکو. 1,00,000 د لومړي کال کیش فلو ده، 1,10,000 د دوام کال کیش فلو ده. کوشش وکړئ چې دغه کیش فلو وي د کلو څخه چپې نه سي،
که چیرې دا کیش فلو غلط سوله د یو کال د بل کال ته رالل زموږ محاسبه او تحلیل غلطیږي 1,10,000 د دریم کال 1,50,000 د څلورم کال 1,60,000 د پنځم کال 1,50,000 د شپږم کال 1,20,000 د اووم کال بیا هم 1,20,000 د اتم کال 1,10,000 د نهم کال او د لسم کال دا 1,00,000 راځو د دې لپاره چې نور مخته ولاړ سو په محاسبه کې کیش فلو زموږ لپاره کافي اندازه معلومات نه دي نو ځکه موږ باید چې وکړو نور معلومات د ټیبل څخه ترلاسه کړو ځکه په کیس کې موږ ته فقط د کیش فلو معلومات راکړي دي او د هر ریټ په اړه باندې معلومات راکړي چې ما تاسو ته په تیر ډیمو لیکچرز کې واضح کړي دي لکه دلته چې شته موږ غواړو چې د کیش فلو د فارمول څخه په استفادې سره چې کیش فلو مساوي کیږي په پروفټ افټر ټیکس پلس ډیپریسیشن موږ محاسبه کړ کیش فلو یې راکړې وه نو ځکه موږ کولی شو په اسانۍ سره د دې ماشین بي پروفټ افټر ټیکس یا خالصه ګټه محاسبه کړو راځئ دلته به ولیکو د کیش فلو څخه به څه شي منفي کړو ډیپریسیشن د دې ماشین په سټریټ لاین میتود کې څو محاسبه سو 80,000 افغانۍ دا د ټولو کلو لپاره ثابت دی نو ځکه دا باید منفي سي 80,000 او د ټولو کلو لپاره 80,000 80,000 ډیپریسیشن باید منفي سي کله چې د کیش فلو څخه ډیپریسیشن موږ منفي کو پروفټ افټر ټیکس اتومات موږ ته په لاس راځي زه بل ورته ولیکم چې پروفټ افټر ټیکس اوس نو راځو دې ته چې موږ دا تفاضل راباسو د 1,00,000 څخه چې 80,000 افغانۍ ووځي د 10,000 افغانۍ د 1,10,000 څخه چې 80,000 ووځي د 40,000 افغانۍ د 1,10,000 څخه چې 80,000 ووځي د اوکې 90 1,10,000 ماینس 80,000 80,000 افغانۍ د 1,50,000 څخه چې 80,000 ووځي د 80,000 افغانۍ د 1,80,000 څخه چې 80,000 ووځي د 90,000 افغانۍ بیا د 1,50,000 څخه چې 80,000 ووځي د هم 80,000 افغانۍ د 1,60,000 څخه چې 80,000 منفي کړو د 50,000 افغانۍ بیا د 1,60,000 څخه چې 80,000 منفي کړو د 50,000 افغانۍ د 1,10,000 څخه چې 80,000 منفي کړو د 40,000 افغانۍ او د 1,00,000 افغانۍ څخه چې 80,000 منفي کړو د هم 10,000 افغانۍ دا پروفټ افټر ټیکس د خالصه ګټه د دې ماشین هر کال د خپل اټکل ژوند په جریان کې د 10 کلو لپاره دومره ګټه موږ ته شي تجارت سازمان تور په برخه کوي راځو دې ته چې نور مختزو ټیبل نور مخته وړو پروفټ افټر ټیکس محاسبه سو راځو دې ته چې موږ بیرته باید چې ولیکو کیش فلو ولیکو کیش فلو 1,00,000 1,10,000 1,10,000 1,50,000 1,80,000 1,50,000 1,60,000 1,60,000 1,10,000 او بالاخره 1,00,000 راسي دا کیش فلو کومولټیو کو مور دین ټایپ کومولټیو فریکوئنسي ورته وایي دا باید سره جمع کو لکه د بانک د سټیټمنټ سیستم لکه د کاتې په سیستم کې دا رقم باید موږ دا ټول چشکو د کیش فلو سره جمع کو راځو د لومړي کال لپاره کله چې د کیش فلو جمع کوو کومولټیو کیش فلو ورته ویل کیږي د لومړي کال لپاره د ماشین څو پیسې راوړي دي 1,00,000 دا 1,00,000 افغانۍ خو به موږ ولیکو د دوام کال لپاره بیا 1,10,000 راوړي دي دا د لومړي کال د 1,00,000 سره جمع کیږي 1,00,000 جمع 1,10,000 د 2,10,000 په دوو کالو کې د ماشین موږ ته 2,10,000 راوړي چې د دریم کال 1,10,000 باید ورسره جمع سي چې 3,40,000 افغانۍ کیږي بیا په 3 کلو کې د ماشین موږ ته 3,40,000 افغانۍ په لاس راوړي دي په داسې حال کې چې د پیسو زماني ارزښت په نظر کې ونه نیسو د 3,40,000 افغانۍ په لاس راوړي دي د څلورم کال 1,50,000 ورسره جمع کوو دا به 4,90,000 افغانۍ سي بیا د څلورم کال 4,90,000 افغانۍ د پنځم کال د 1,80,000 افغانۍ سره جمع کوو د 4,50,000 افغانۍ 4,50,000 افغانۍ 4,50,000 افغانۍ سره بیا د شپږم کال 1,50,000 افغانۍ جمع کوو د 8,00,000 افغانۍ 8,00,000 افغانۍ بیا د شپږم کال د 8,00,000 افغانۍ سره د اووم کال 1,60,000 افغانۍ جمع کوو د 9,60,000 افغانۍ د اووم کال 9,60,000 افغانۍ سره د اتم کال 1,60,000 افغانۍ جمع کوو د 10,40,000 افغانۍ
او د اتم کال د 1,40,000 افغانۍ سره 1,10,000 افغانۍ نورې جمع کوو د نهم کال د 11,50,000 افغانۍ او بل اخره د نهم کال د 11,50,000 افغانۍ سره د لسم کال 1,00,000 افغانۍ جمع کوم د 12,50,000 افغانۍ 1,250,000 افغانۍ 12,50,000 افغانۍ یعنی دا معنی که چیرې د پیسو زماني ارزښت په نظر کې ونه نیول سي په د 10 کال په جریان کې نوموړی ماشین تجارتي سازمان ته د 12 لکو یا د 12,50,000 افغانۍ ګټه راوړي په داسې حال کې ویني چې د پیسو زماني ارزښت په نظر کې ونه نیول سي خو که چیرې موږ د پیسو زماني ارزښت په نظر کې نیوي بیا نو دا تغیر کوي تر دغه ځای پورې که چیرې ګران محصلین غواړي چې د کیپټل بجټینګ تخنیکونه محاسبه کې دا ټیبل تر دغه ځای پورې موږ دې ته د ټریډیشنل ټیکنیکس ایریا وایو دې ته وایي ایریا فور calculating traditional techniques په دې ډیمو لیکچر کې د دې لپاره چې د محصلینو لپاره کنفیوژن رامنځته نشي زه به په دې ډیمو لیکچر کې فقط د پخواني تخنیکونو د کیپټل بجټینګ د دې دوهم ماشینري لپاره محاسبه کوم ځکه که چیرې موږ نوي میتودونه محاسبه کول یا ماډرن ټیکنیکس مو محاسبه کول موږ مجبور مکلف یو دا ټیبل ته نور ادامه ورکو ان تر سی ټي پی بي پورې ولاړ سو نو ځکه د دې لپاره چې دا موضوع د محصلینو لپاره کنفیوزینګ نشي او محصلین متشویشه نشي تر دغه ځای پورې به تاسو د ير څخه نیولې کیش فلو د کیش فلو څخه نیولې ډیپریسیشن به منفي کوي پروفیټ افټر ټیکس به ترلاسه کوي د پروفیټ افټر ټیکس څخه وروسته کیش فلو بیرته ولیکي کومولټیو کیش فلو ترلاسه کوي دغه ټیبل که چیرې تاسو جوړ کړئ تاسو کولای شئ د دوهم ماشین لپاره د کیپټل بجټینګ په خواني تخنیکونه محاسبه کړئ چې هغه درې تخنیک دي او په هغه کې د پیسو زماني ارزښت په نظر کې نه نیول کیږي هغه کم تخنیکونه دي راځو لومړی تخنیک ته اول تخنیک پخوانی تخنیکو کې پے بیک پیریډ دی پے بیک پیریډ لپاره موږ فارمول لرو ای جمع بی تقسیم پر سی لکه در مخه د سناجر په ډیمو لیکچرز کې ماته ست ویلي و د پے بیک پیریډ هغه زمان موږ تراشي چې اسیټ یا شتمنۍ خپل د قیمت سر پکې کې نقدي د قیمت سر نقدول دا معنی که د پیسو زماني ارزښت په نظر کې ونه نیول سي دغه ماشین بی په څومره وخت کې خپل سر نقدي 1,00,000 افغانۍ مشترا ترلاسه کوي اوس نو هغه ماشین شو دی چې خپل سر ژر نقد کړي ځکه هغه د ګټې ساحې ته ژر داخليږي هغه ماشین چندان ښه ماشین نه دی موثر ماشین نه دی چې هغه په ډیر اوږده موده کې خپل سر نقد کړي نو راځي دا محاسبه کوو چې دی په څومره وخت کې خپل سر نقدي پے بیک پیریډ ای موږ چې کله پے بیک پیریډ پیدا کوو تاسو به همیش ستاسو فکر وي د ټولو ګران محصلینو باید فکر وي چې کله چې پے بیک پیریډ پیدا کوو باید په کیش فلو او کومولټیو کیش فلو کې پسې وګرځو ویله ټورې ځکه همدلته زموږ پے بیک پیریډ پروت دی هغه څنګه پیدا کوو هغه داسې پیدا کوو په دې ماشین ته څو سرمایه ګزاري شوې ده 1,00,000 افغانۍ ګورو هلته چې 1,00,000 افغانۍ په څو کلو کې په کیش فلو کومولټیو کیش فلو کې ګورو پسې چې 1,00,000 افغانۍ په کم کال کې ریکور شوي دي د ماشین په کم کال کې ترلاسه کړي دي راځو په اول کال 1,00,000 افغانۍ دا تر 1,00,000 ډېر لږ دي په دوام کال 2,10,000 افغانۍ دا تر 1,00,000 ډېرې لږ دي د دریم کال 3,40,000 هم پر لږ دي د څلورم کال 4,90,000 چې په د څلورو کالو کې ماشین ماته چې دا ټول سره جمع کړو 4,90,000 افغانۍ ترلاسه کړي دا هم ډېر لږ دي تر 1,00,000 بل اخر 4,50,000 افغانۍ هم تر 1,00,000 لږ دي لیکن 8,00,000 تر 1,00,000 زیات دي یعنی دلته ګټه پرته ده 1,00,000 افغانۍ ګټه ده خپل سر نه تر خپل سر 1,00,000 اضافه شوی دي نو موږ چې کوو د ستر دغه 8,00,000 چې لوړ فیګر دی دغه 4,50,000 په نظر کې نیسو وګورو چې دا په کم په څو کلو کې 4,50,000 دی ماشین مشترا وړي دي دا په 15 کلو کې دته ای وای ای معنا year of recovery years of recovery دا معنا چې ماشین په هغه کې تر زیاتې اندازې خپل سر نقد کړي ټول نه نقد کړي خپل سر خو تر زیاتې اندازې خپل سر نقد کړي دي تر 4,50,000 افغانۍ پورې پیسې ترلاسه کړي 15,000 فقط پاتې دي نو دته چې وای زموږ په دې سوال کې د ماشین بي د پاره څو ده 5 years 15 کال په 15 کال کې د years of recovery ده په 15 کال کې د تر زیاتې اندازې خپل سر د ماشین بي ریکوري بل بي څه وای بي یعنی بیلانس ټو بي ریکورډ نورې څونه پیسې باید د ماشین مشته ترلاسه کړي اوس 4,50,000 افغانۍ خیرات ترلاسه کړي نورې څونه پیسې باید ترلاسه کړي په دې ماشین څو سرمایه ګزاري شوی و 1,00,000 او په 15 کال کې څومره پیسې ماشین راوړي دي 4,50,000 نور څونه پیسې باید ماشین مشته راوړي تر څو د خپل سر نقد کړي 15,000 افغانۍ نو بي چې موږ پیدا کوو د انیشل انویسټمنټ څخه د 1,00,000 افغانۍ څخه ماینس دغه د years of recovery amount منفي کوو 4,50,000 منفي کوو دا څو
50,000 افغانۍ دا به زموږ چې شي دا به زموږ بي سي. اوس پوښتنه دا پیدا کېږي دا 50,000 دا ماشین د کومې کیش فلو څخه ترلاسه کړي هغه ته سی ویل کېږي کیش فلو ریکوري. اوس 4,50,000 په 5 کال کې ترلاسه کړي 50,000 باید نورې ترلاسه کړي ځکه بي وایي چې 50,000 باید نورې ترلاسه سي تر څو ماشین خپل سر مکمل نقد کړي. د کومې مدرکه څخه یې ترلاسه کړي ماشین هغه د دې مدرکه څخه چې د 4,50,000 په مقابل کې چې کومه کیش فلو موږ لرو هغه ته به تاسې رجوع وکړي دغه 1,50,000 په دا 1,50,000 افغانۍ کې 50,000 کې ماشین خپل سر نقدي 1,00,000 په هغه کال یعنی په شپږم کال چې راځي ګټه راځي پاته نور ټوله کلونه په ګټه کې ماشین چې شي موږ ته ګټه راوړي په ګټه کې راپاته دي دا ټوله کلونه نو دغه 1,50,000 افغانۍ څخه خپل هغه 50,000 هم پوره کوي 1,00,000 په دغه کال کې هم ګټه ده او دا نور ټوله کلونه چې دي ګټه ده. نو راځو کیش فلو ریکوري زموږ څو ده 1,50,000 1,50,000 افغانۍ. راځو پی بیک پیریډ محاسبه کوو. پی بیک پیریډ مساوي کیږي په ماشین خپل سر په څو وخت کې نقدي که د پیسو زماني ارزښت په نظر کې ونه نیول سي. ای 5 کاله ده 5 years پلس بی 50,000 ده تقسیم پر سی 1,50,000 راسي چې 5 کاله خو ثابت دي 50,000 به پر 1,50,000 تقسیم کو دا 0.3 متولي 5 years پلس 0.3 متولي years. اوس که چیرې 0.3 متولي یا پیریوډیک فراکشن یې دا معنا مفهوم نه ځینې ترلاسه کېږي نو ځکه موږ باید 0.3 میاشت ته واړو ضرب یې کړو په 12 کې دا هم 4 میاشتې نو 5 years پلس 4 months په 15 کاله او 4 میاشتې کې نوموړی ماشین چې د 1,00,000 افغانۍ سرمایه‌ګزاري په وکړو او دا کیش فلو یې موږ ته ترلاسه کړي دی د په 15 کاله او 4 میاشتې تقریبا په دغه وخت او زمان کې دی خپل سر نقدي په داسې حال کې چې د پیسو زماني ارزښت په نظر کې ونه نیول شي. اوس هغه ماشین شو دی چې خپل سر ژر نقد کړي نظر هغه ماشین ته چې خپل سر په ځنډ نقدي ځکه هغونه چې دی خپل سر ژر نقد کړي په هماغه اندازه به د ګټې ساحې ته ژر داخل شي. نو دا یو تخنیک و د کیپټل بجټینګ د پخواني تخنیکو څخه پی بیک پیریډ. راځي دوام تخنیک ته اکاونټینګ ریټ اف ریټرن. اکاونټینګ ریټ اف ریټرن موږ تر مخه ما په ګرانو محصلینو ماته ست په هغه تیر ډیمو لیکچرز کې ویلي و چې اکاونټینګ ریټ اف ریټرن فقط د ماشین استیمیټډ لایف په نظر کې نیسي د اټکل ژوند په نظر کې نیسي چې د اټکل ژوند ته په کتنې سره یو ماشین تجارتي سازمان ته په اوسط ډول څومره ګټه راوړي. د راځو دې ته د کیپټل بجټینګ د پخواني تخنیکو څخه دوهم تخنیک اکاونټینګ ریټ اف ریټرن دی. اکاونټینګ ریټ اف ریټرن څه وایي دا هغه تخنیک دی چې واضح کوي چې په اوسط ډول نوموړی ماشین یا شتمني یا ماشین بي تجارتي سازمان ته هر کال په اوسط ډول څومره ګټه راوړي که چیرې د ماشین استیمیټډ لایف یا 10 کاله په نظر کې ونیول شي. استیمیټډ لایف په نظر کې ونیول شي ماشین تجارتي سازمان ته څومره ګټه راوړي. راځو دې ته چې د نوموړي ماشین لپاره د اکاونټینګ ریټ اف ریټرن محاسبه تر سره کړو. راځو دې ته د دې لپاره فارمول دی ایوریج پیټ ایوریج پروفیټ افټر ټیکس تقسیم پر انیشیل انویسټمنټ ضرب 100. ایوریج پیټ یعنی اوسط خالصه ګټه. اوسط خالصه ګټه په دې معنی چې موږ باید د دې پیټ اوسط ونیسو د دې باید ایوریج راوباسو مین یې باید راوباسو. راسي چې د دې پیټ مین راوباسو لومړی به دا سره جمع کو 10,000 جمع 40,000 جمع 60,000 جمع 80,000 جمع 90,000 جمع 80,000 جمع 50,000 جمع بیا 50,000 جمع 40,000 جمع 10,000 دا به تقسیم کو پر لسو کالو باندې تر څو اوسط یې معلوم شي تقسیم یې کو پر لس دی 50,000 افغانۍ. نو زموږ ایوریج پیټ اوسط خالصه ګټه 50,000 ده نو موږ به اوسط خالصه ګټه یا 50,000 افغانۍ پر څو تقسیم کو پر انیشیل انویسټمنټ د لومړي ځل لپاره چې پر ماشین باندې څومره سرمایه گذاري موږ کوو هغه څو ده هغه 1,00,000 افغانۍ دي. نو پر دا 1,00,000 افغانۍ باندې به دا 50,000 تقسیم کو ضرب کو په
سل کې ځکه دا د فیصدي د جنس محاسبه کیږي. اوس 55,000 تقسیم پر 7,00,000 ضرب سل د 7.85%. 7.85% دا معنا لري چې په اوسط ډول نوموړی ماشین هر کال تجارتي سازمان ته د 7,00,000 افغانیو 7.85% ګټه راوړي په داسې حال کې چې د پیسو زماني ارزښت په نظر کې ونه نیول شي. ټایم ویلیو اف منی په نظر کې نه نیول شوی. که چیرې موږ د 7,00,000 افغاني 7.85% راوهم باسو هغه 55,000 کېږي. یعنې په اوسط ډول نوموړی ماشین هر کال د 10 کالو په جریان کې تجارتي سازمان ته 55,000 افغاني یا 7.85% ګټه هر کال په اوسط ډول تجارتي سازمان ته ور په برخه کوي. یو ځل بیا یادوري کوم چې په پخواني تخنیکو کې په ټریډیشنل ټیکنیکس اف کیپټل بجټینګ کې موږ هیڅ وخت د پیسو زماني ارزښت په نظر کې نه نیسو. ټایم ویلیو اف منی په نظر کې نه نیول کېږي. داسې فکر کوو چې پیسې چې نن کوم ارزښت لري یو میاشت بعد یو کال بعد 10 کاله بعد هم هغونې ارزښت لري. ځکه د پیسو زماني ارزښت یوازې او یوازې په ماډرن ټیکنیکس کې په نظر کې نیول کېږي. نو راځو دریم تخنیک ته د کیپټل بجټینګ. دریم تخنیک دی ایوریج ریټ اف ریټرن ARR. د دې لپاره چې ARR محاسبه سي موږ یو فارمول کارو ایوریج PAT average profit after tax تقسیم پر initial investment او initial investment باید پر 2 تقسیم کو ضرب کو په څو کې په سل کې. وردا مین فریکشن دی او دا سب فریکشن دی. سب فریکشن همیشه تاسو باید په مایل خط ولیکئ او مین فریکشن په افقي خط. راځو ته ایوریج پیټ موږ څو محاسبه سوي وو 55,000 افغاني 55,000 تقسیم به کو پر انیشل انویسټمنټ څو پیسې وي د لومړي ځل لپاره سرمایه‌ګذاري په ماشین څو سوي و 7,00,000 افغاني. نو دا 7,00,000 افغاني دا به پر 2 تقسیم کو ضرب کو په څو کې په سل کې. راځو دیته 55,000 افغاني تقسیم پر 3,50,000 افغاني ضرب سل. 55,000 تقسیم پر 3,50,000 افغاني ضرب سل د 15.1% 15.1% دا معنا لري چې ایوریج ریټ اف ریټرن څه وایي. ایوریج ریټ اف ریټرن موږ ته واضح کوي چې کچيري د ماشینري بیا د ماشین بي د اټکل ژوند او د ګټې ژوند دواړو ته په کتنې سره محاسبه کوو چې نوموړی ماشین به تجارتي سازمان ته څومره ګټه په وجود راوړي هر کال په اوسط ډول. نو بیا د ایوریج ریټ اف ریټرن څخه استفاده کوو. اکاونټینګ ریټ اف ریټرن دا وایي چې د اټکل ژوند ته په کتنې سره ماشین هر کال په اوسط ډول څومره ګټه راوړي. ایوریج ریټ اف ریټرن دا وایي چې د اټکل ژوند او د ګټې ژوند استیمیټډ لایف او پلس یوزفul لایف دواړو ته په کتنې سره ماشین یا شتمني تجارتي سازمان ته په اوسط ډول څومره ګټه راوړي د فیصدي د جنس هغه ګټه راشي. نو ماشین موږ ته کچیرې د اټکل ژوند او د ګټې ژوند دواړه په نظر کې ونیسو 15.14% د 7,00,000 افغانیو هر کال په اوسط ډول تجارتي سازمان ته ورګټي. یو خبر چې زه باید یادوري وکم هغه دا ده په اکثرو ځایو کې اکثر عالمان په اکثرو کتابو کې به تاسو ورسره ووینئ یا په انټرنیټ ویب سایټسو کې په انټرنیټي ویب سایټو کې چې اکاونټ ایوریج ریټ اف ریټرن داس محاسبه شوی دی چې ایوریج ریټ اف ریټرن مساوي کیږي په اکاونټینګ ریټ اف ریټرن ضرب 2. بالکل یې بالکل فارمول صحیح دی. اکاونټینګ ریټ اف ریټرن 7.85% به ضرب کو په 2 کې بیرته 15.14% کیږي. دا فارمول ځکه دوی په کار اچي چې د اکاونټینګ ریټ اف ریټرن ځکه په 2 کې ضربي ځکه د انټرنل ریونیو سرویسز یا د IRS لمخې د IRS یا انټرنل ریونیو سرویسز لمخې د هر ماشین د هر ثابت شتمنۍ د اټکل ژوند د ګټې د ژوند نیمایي دي. د ګټې ژوند د اټکل د ژوند 2 برابر دي. نو ځکه کله چې موږ د اټکل ژوند یوازې په نظر کې نیسو اکاونټینګ ریټ اف ریټرن راته وایي چې د اټکل ژوند یوازې په نظر کې نیسو موږ ته به تجارتي سازمان ته به دا ماشین څومره ګټه په وجود راوړي ځکه په اکاونټینګ ریټ اف ریټرن کې یوازې د اټکل ژوند په نظر کې نیول کیږي. او کله چې بیا د ایوریج ریټ اف ریټرن په نظر کې محاسبه کوو هغه د اټکل ژوند او د ګټې ژوند دواړه په نظر کې نیسي. نو ځکه موږ محاسبه داسې کوای شو چې د اټکل ژوند محاسبه کوو او هغه په 2 کې ضرب کوو دا به د دې ماشین ایوریج ریټ اف ریټرن وي. خو د دې لپاره چې درس خلاصه سي په هر اندازه چې د یو ماشین پېبک پیریډ یا د
اماونت اف انیشل انویسټمنٹ د ریکوري پیریډ لاندو یعنی په هر څومره لاند وخت کې ماشين خپل سر نقد کی غونی شو ماشين دی او په هر اندازه چې د ماشين اکاونټینګ ریټ اف ریټرن او ایوریج ریټ اف ریټرن زیات و فیصدي په همغه اندازه ماشين زیات ګټور ماشين دی او تجارتي سازمان ته نو د نن ورځې ډیمو لیکچرز پر دغه ځای باندې دیته د پای ټکی یږدو ځکه د نن ورځې ډیمو لیکچرز الکترونیک ډیمو لیکچرز موږ به دې ته ځانګړي کړي وو چې فقط ستاسو محصلینو لپاره د سیکنډ ماشین د ماشین بي ټریډیشنل ټیکنیکس فقط محاسبه کومه د وخت د کمښت په خاطر باندې موږ ونه سوای کړای چې تاسو ته د ټریډیشنل ټیکنیکس او ماډرن ټیکنیکس دواړه محاسبه کوو خو د ماشین بي ماډرن ټیکنیکس چې موږ بیا د جدول ته نور امتداد ورکوو او بیا ماډرن ټیکنیکس د پیسو زماني ارزښت هم په نظر کې پکې کېنیسو هغه به بیا په بل ډیمو کې الکترونیک ډیمو کې ستاسو لپاره ریکور کړو تر بلې ډیمو پورې ښه وخت د الله په امان